عزیزانو د اعتکاف هغه معنا صرف دا نه ده چې ته په مسجد کې ځان ته صادر وتړه او یو ګوټ کې کېنه او بس هلته کې وخت تېروه. عزیزانو د اعتکاف معنا هغه دا نه ده چې تاله د پنډونه خوراک راځي او بهر نه د خلک راځي او ګپې شپې او رجیماتي پروګرامونه او دغه شانتي نور له لعب کې هغه ځان مشغولول دا د اعتکاف معنا نه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام روایاتو کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول رمضان مبارک اعتکاف کړی دی صرف او صرف د څه شي دپاره د لیلة القدر د موندو دپاره چې الله جل شانه ماته دا شپه وښیي چې زه خپل امت ته دا مبارکه شپه وښیم. اوس زمونږ او ستاسو په معاشرو کې د اعتکاف د هغې متعلق یو څو خبرې دي دا ځان سره یاد ساتئ. اعتکاف عزیزانو چې کله الله جل شانه ته تا ځان وسپارلو الله جل شانه ته د ځان وسپارلو او د هغه په کور کې کېناستې یو ګوټ کې اوس د ستا کار صرف عباداتو سره دی. د خبرو اجازت تا ته صرف دومره دی چې ضرورت مطابق یو څیز ضرورت دی ته چا نه غواړي یو څیز تا په کار دی چا نه غواړي. اوس په بعضې ځایونو کې عزیزانو داسې خلک هم لیدلی شوي دي چې موبایل ځان سره ایږدي ګیمونه پکې باقاعده کوي فیسبوک یې پکې کوي واټساپ یې پکې استعمالوي. نو عزیزانو دا عبادت دی دا عبادت پورې خندا نه دی کول پکار. بل عزیزانو اعتکاف ته کېناستې نو ستا مقصد صرف او صرف الله جل شانه رضا حاصلول دي. ستا مقصد افطاری پروګرامونه نه دي کول ستا مقصد هغه له لعب نه دی کول ستا مقصد صرف او صرف الله جل شانه رضا طلب کول دي او په الله جل شانه باندې خپل ځان خپل اهل و عیال خپل قرابتداران رشتہ داران د دې ټولو او د جميع امت مسلمه د پاره د مغفرت دعاګانې کول دي او د غي د پاره هر قسم دعاګانې کول دي. نو عزیزانو زمونږ استاسو معاشره کې اعتکاف ډیر غلط روان دي ګپې شپې پکې زیاتې دي بهر نه الکان راشي ملاوېدو دپاره د دې څیز اجازت نشته دی. د اعتکاف هغې متعلق یا ساتئ که د چا یار دوست چا رشتہ دار هغه کینی مسجد کې اعتکاف ته نو بس لس ورځې د هر چا نه چې کوم دی هم کناره هر چا سره چې کوم دی هغه تعلق ختم باس هر چا سره صرف او صرف ستا تعلق به هغه الله جل شانه سره وي الله جل شانه سره به ستا تعلق وي. اعتکاف ته کېناستل دا صرف او صرف د الله جل شانه رضا طلب کول دي الله جل شانه راضي کول دي د الله جل شانه د نعمتونو شکریا ادا کول دي. زمونږ استاد په معاشره کې ګپې شپې په مسجد کې زیاتې وي یو یار د بل یار د پاره ملاوېدو د پاره راشي ناستي هغې سره ګپې شپې د دنیا خبرې حالان کې تاسو د علماو نه تپوس وکئ چې آیا په اعتکاف کې دنیایي خبرې کول دا جایز دي؟ دنیایي خبرې کول بالکل نه دي جایز قطعا جایز نه دي. او دلته کې خلک راشي او یو بل سره ګپې شپې لګوي دلته کې ناستې خنداګانې بړکاګانې شروع کړي وي نو دا اعتکاف ته دا عبادت ته عبادت پورې خندا نه دی کول پکار. اوس چې لس ورځو دپاره ته د خلکو نه جدا شي تا کور خپل اهل و عیال تا یاران دوستان بس هغوی ته وینا وکړه چې لس ورځې زما او ستاسو تعلق نشته بس لس ورځې که څوک خفه کېږي خفه دي شي هغه رب ته سر به سجده ته وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الله جل شانه عزت او ذلت ورکول والدي. اوس کو یو کس تانه په دې باندې خفه کېږي یو شل پیرې دی خفه شي یو لاک پیرې دی خفه شي ورته یې روکې بس دا دومره زندګي مو تېره کړې یو لس ورځو دپاره بس جدایي لږه اختیار کړو د دې سره لږه مینه به هم زیاته شي. نو عزیزانو د اعتکاف معنا هغه خوراکونه زیات نه دي کول خوب زیات نه دي کول شپه ورځ الله جل شانه ته عبادات کول دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای اے د الله رسوله اے د الله حبیبه وای تاسو ولې دومره ځان ستړی کوئ په عباداتو باندې
وای تاسو ته الله جل شانه مخکینی او رستنی ټول هر څه معاف کړي دي کنه دي معاف کړي وای تاسو ته د دومره زیات عبادت او څه ضرورت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې اے عائشه آیا ستا خو خنه چې زه د الله جل شانه شکرګزار بنده جوړ شم او صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام که دا دومره وخت تیر کړی د خپل د امت د تعلیم د پاره خپل امت ته بهترین تعلیم ورکي نو عزیزانو اعتکاف هغه په صحیح مانو کې کول پکار دي خالص د الله جل شانه عبادت خالص چې کم دی هغه ډونګي تشول نه دي درستخان چې کم دی هغه صفا کول نه دي الله جل شانه ته ودریدل دي ذکر اسکار هر ټیم ستا جب چې کم دی هغه په ذکر باندې لونده هر ټیم ستا اخپې چې کم دی هغه په نفل او په عبادت باندې ستړي دا لس ورځې صرف او صرف لس ورځې د دینه پس د اختر اعلان وشو بس تا هغه دومره عبادت ختم بس رضا خپل فرضي عبادت ور سره نفل ټیم د تملاویږي کوا خو لیکن اعتکاف ته کیناستی تب هغه عبادت کې چې کوم تعالی په کارم نه دی تب هغه عبادت کې دومره بزان ستړي کې